الله رب العزت په مونږ او تاسو باندې یو داسې میاش راوستون کې ده. الله رب العزت د مونږ او تاسو په عمرونو کې برکت نازل کړي چې په دې میاش کې کم ارکان دي او کم عملونه مونږ دې کې کو چې الله رب العزت مونږ او تاسو لا ټول مسلمانانو لا په دې کې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. یو خو دې میاش کې الله رب العزت په مونږ او تاسو باندې روزه فرض کړې ده. دا د مونږ او تاسو معمول له ژوند کې را روانې خبرې دي. دویم نمبر په دې میاش کې مونږ او تاسو یو معمول په ژوند سره کوو چې هغې ته مونږ تراویح په پښتو زبان کې وایو او عرب ورته ترویح وایي. دریم نمبر چې مونږ او تاسو لا ختم قرآن کریم دې میاش کې او دریم نمبر د میاش چې په دې میاش په دې راختو کې یو تاسو ته یو څو خبرې به کوم. اول نمبر تراویح او ختم قرآن کریم په دې ته یو څو باس مباحثه کوم. تراویح چې کوم دی دا عمل الله رب العزت محمد صلی الله علیه وسلم امت لا یو لوی نعمت الله ورکړی. مخکنی امتونو او مخکنی انبیاء له الله دا نعمت نه دی ورکړی. د محمد صلی الله علیه وسلم امت له الله دا نعمت ورکړی او دا سنت مؤکده دی. دا به درته ووایم چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې دا څو ورځې کړي دي او صحابو ته به حکم څه کړی دی. نن زمانه کې فرقواریت ډېر عام شوی دی نو د فرقواریت په وجه باندې په امت کې بعض عباداتو کې اختلافات دی واقع کړي دي او تاسو ته مخکې ما ویلو چې هره فتنه دی دنیا ته راځي. فتنه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د دور نه سٹارټ شوي دي. د هغې په دور کې فتنې راوتې وې او تر قیامته به دا فتنې چلیږي. خو د فتنو والو د پاره شاته یوه فرقه او دې فرقو پسې خصوص د یهودیانو خاص لاس. مونږ چې څومره تاریخ ګټلی نو په تاریخ کې دا تسلسل سره دا خبرې را روانې دي. نو په امت کې اختلافات واقع کړي دي. بعضې 20 رکعاته تراویح کوي بعضې 8 کوي. نو قوم هم په اختلاف کې واقع دی چې موږ د چا ومنو. هغې خپل دلیل وایي او دوی خپل دلیل وایي. خو دا نعمت الله رب العزت د نبی صلی الله علیه وسلم امت له ورکړې ده. رمضان المبارک اکثر د امت په عباداتو تیریږي. نو نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې آخرنی کالونو باندې بلکې زه به دا وایم چې دا آخرنی کال نبی صلی الله علیه وسلم به په خپله باندې په اعتکاف کې کېناستو. نو آخرنی ورځو باندې نبی صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې ناستو او صحابو ته اعلان وکړو چې بیګاله به تراویح کو. صحابه راجمع شول په اولنۍ شپه باندې. نو نبی صلی الله علیه وسلم په اولنۍ شپه باندې د شپې یوه حصه تراویح وکړه. خو تعین د عدد ذکر نه دی. 10 کړي دي 8 کړي دي. په دویمه شپه باندې بیا صحابه راجمع شول. چې په دویمه شپه بیا صحابه راجمع شول نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم د شپې 2 حصې عبادت وکړو. په دریمه شپه چې بیا صحابه راجمع شول نبی صلی الله علیه وسلم د شپې 3 حصې عبادت وکړو د تراویح بالجماعت په جمع باندې. په 4مه شپه باندې مسجد النبوي د ټولو خلکو نه ډک شو. نبی صلی الله علیه وسلم په خپله خیمه کې دننه دی اعتکاف کې ناست. صحابه وویل چې نبی صلی الله علیه وسلم کېدی شو دی نو چا ټوخي کول چا یو عمل کوو چا بل عمل کول چې نبی صلی الله علیه وسلم را پاسېږي. خو نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه پېشمنه ټیم ته چې تهجد لمونځ ته راووتو ویل چې ما د ټولو ټوخي اورېدلي دي زه ویښ ومه زه قصدن نه راوتم بار. وی ما ویل چې دا عمل په تاسو باندې فرض نشي
د صحابو سره خو نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه تشریف فرماو. صحابه خو هر حکم ته لبیک حاضرو. خو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه سوچ زما او ستا د امتو چې وروسته زما یو امت را روان دی هغه به یې کولی شي یا نشي کولی؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په امت باندې د عمل فرض نشي. خو نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکړو وی ځان له ځان نه کوئ، پرېږدئ مه کوئ. نو تراویح د صحابو ټولګي به نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې تراویح کولې، زلالو به هم کولې، صحابیات او صحابو به هم کولې. چا به ځان له کولې او چا بالجماعت په جمع باندې کولې. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه کال باندې د دنیا نه تشریف فرما لاړ. نو بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه خلافت دا لږ و. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلافت چې رال سن 17 هجری کې، نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفو خو دی به د شپې اکثر د مدینې نه ګرځېدو، طواف پې کوو. د مدینې نه به دی اکثر د دې ګرځېدو چې یاره څوک څه حمله ولکي، حفاظت دپاره به دی په خپله باندې د مدینې د ښار نه چک چاپېره به دی ګرځېدو. د شپې د ده خوب نه و. نو یو ځل مسجد النبوي ته رانوتو، روژه ده، د صحابو ټولګي یو طرف ته ولاړلې، څوک مونځ کوي بل طرف ته ولاړلې. نو تپوس یې وکړو څه کوئ؟ وایي تراویح کوو. نو ټول صحابه اکابر صحابه ټول راجمع کړل، مشران صحابه چې کوم وو. په هغه ټایم باندې اتفاق وشو د 20 رکعاتو تراویح حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اکابر صحابه راجمع کړل او په 20 رکعات تراویح اتفاق وشو. د سړو د پاره حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه دا قاری و بهترین قاری و دا مقرر کو چې تبا د مسجد النبوي کې په تراویح کې د 20 رکعاتو کې ختم ورکې. او د زلالو د پاره حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنه دې مقرر چې تبا زلالو ته بالجماعت تراویح ورکې په دې کې به ختم کې. نو 20 رکعات تراویح کول دا سنت مؤکده دي. د صحابو په دې کې اتفاق وشو. وزنل په 14 صدۍ کې یو سړی راپاسېږي او په 14 صدۍ کې یو سړی راپاسېږي او هغه د صحابو د قول نه خلاف کوي. نو تراویح چې دی نو تراویح 20 رکعات دي. تراویح 8 رکعات نه دي چې کې 20 رکعات پکې. که یو سړی و چې زه 8 رکعاته کوم، نبی صلی الله علیه وسلم 8 رکعاته کړي دي. نبی صلی الله علیه وسلم نه په احادیث کې د 8 عدد ذکر نشته، د شپې د حصو ذکر شته، خو د عدد ذکر نشته. یو احادیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم به 8 رکعاته یا 10 رکعاته یا 11 رکعاته یا 9 رکعاته دا په معمول سره کول، خو هغه رمضان په غیر رمضان. نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم تهجد مزد دی. رمضان په غیر رمضان کې، نو په احادیث کې غیر رمضان وسره ذکر دی. نو چې غیر رمضان ذکر دی نو په غیر رمضان کې تراویح نشته. بله دا ده یو سړی چې و چې زه نه کومه، چې یو سړی تراویح نه کوي نو دی خپله سنت مؤکده پرېږدي. ډېر عمل داسې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم به امت ته حکم کړی دی، په خپل معمول کې د هغه نشته. نبی صلی الله علیه وسلم به چې په خپل ژوند کې د چا جنازه کوله، د نبی صلی الله علیه وسلم الفاظ یو شانتي وو. موږ او تاسو چې جنازه کوو نو موږ او تاسو هغه الفاظ نه وایو. نبی صلی الله علیه وسلم د امت دپاره د 4 بیبیانو حکم کړی. قرآن کریم کې ذکر دي 4 بیبیانو نه دی زیات نشي کولی په یو ان واحده کې یو ټایم باندې. نبی صلی الله علیه وسلم په خپله 11 بیبیانې وې. بعض عمل داسې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په امت ته حکم کړی. نو تاسو ته په شروع کې وې چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو یې کوئ، په خپله 3 ورځې کړلې، نور یې نه دي کړي. نو یو د صحابو په دې خبره په 20 رکعاتو اتفاق رال. یو صحابو که یو سړی 14 صدۍ کې راپاسېږي او هغه 8 رکعاته کوي، نو تاسو خپل ذهن کې دا سوچ راولئ
چې صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم په عمر کې پاتې شوي دي هغوی د نبی صلی الله علیه وسلم مخ مبارک لیدلی دی د نبی صلی الله علیه وسلم سره د هغې ژوند تیر شوی دی هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په 22 لاک مربع میل باندې خلافت کړی دی ډېرو صحابو نو موږ صحابه نه پوهېږي موږ پوهېږو دا کېدی نه شي د صحابو چې په کوم عمل باندې عمل اختیار کړی نو هغه هم د امت لپاره سنت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم چا زما په صحابو پسې اقتدا وکړله بأیهم اقتدیتم نو هغه په هدایت دی په رهنمایي دی نبی صلی الله علیه وسلم بیا خاص 4 صحابه ذکر کړي دي حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی الله تعالی علیهم اجمعین دا 4 صحابه ذکر کړي دي چې د دیو عمل دا زما عمل له د امت لپاره السنه من سنت خلفاء الراشدین المهدیین دا الفاظ ذکر دي نو عزتمند یو د درخواست کوم مونږ خو د ورځې روژه ونیسو د شپې بیا الله مونږ دپاره دا عمل مقرر کړی تراوی نو په رمضان مبارک کې الله رب العزت ته دا انسان قرب حاصلی نو قرب چې حاصلیږي نزدېکت چې حاصلیږي نو په دې عباداتو باندې حاصلیږي نو یو مونږ دا عبادات پرېږدو سنت مؤکده دي فرض نه دي دویم نمبر ختم القرآن الکریم یو چې مونږ او تاسو د ختم القرآن الکریم پرېږدو دا لوی بحث دی انشاءالله آینده جمعه کې به درته بیا هم ویم خو زمونږ امام چې کوم دی امام ابو حنیفه رحمهم الله هغه په دې رمضان کې 61 ختمونه کول یو به په تراویح کې یو به د ورځې کوو یو به د شپې کوو دا د هغه په معمول کې خو تاسو کوئ چې دا یې څنګه کوو نو د اولیاء خپل کرامتي الله رب العزت هغه له په دې ټیم کې برکت اچوي څومره اکابر علما چې موږ ګټلي دي هغه د رمضان مبارک د تراویح ختمونه نه دي پرېښي نو یو به موږ ختم کوو په تراویح کې نو د تراویح ختم خو یو زموږ په دې KPK کې چې کوم معمول جوړلی ګوره دا طریقه زموږ د ختمونو نه ده دا قسم به خدای زه ګوره په هر رمضان مبارک کې دا خبره کوم چې قسم دی دا د قرآن توحید دی قرآن کریم په 3 لهجو باندې په 3 طریقه باندې الله فرمایلی په قرآن کې چې تاسو ورتل القرآن ترتیل سره تاسو قرآن کریم ولولئ د قرآن کریم نه به ځان نه خلاصو نو قرآن کریم چې ختم کو چې کوئ خو چې صحیح طریقې سره وکړو چې کوم ځای کې قرآن کریم په آرام او په ترتیل او په ښایسته طریقه لوستلی کېږي چې په الفاظو په مفهوم د قرآن کریم ته پوهېږي ما ته بیا په رمضان مبارک کې د قاریان حضرات وایي او زه خپل هم داسې ډېر ګرځېدلی یم چې نه د قاري صاحب په الفاظو زما پهچان راځي چې دی وایي څه یو شاته چې کوم عبادت ولاړ دی عبادت کېږي لګیا دی مونځ کېږي یو خو د مونځ توهین شو د دې تراویح د مونځ توهین شو یو د قرآن کریم توهین شو دویم نمبر چې موږ پسې شاته کوو اوس فیسبوکي غټ ختمونو کې هم دا سیسټم ولاړي نو په دې نو موږ شاته کوو فیسبوکي نو یو خو د قرآن کریم ته زموږ توجه نشته ټیم را سره نشته انشاءالله که خیر و جوانو آینده جمعه به تاسو په دې باندې خبره کوم نو الله دې په ما تاسو ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي